أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين تاسو غور نکوي سوچ نکوي په هغه کسانو نهو چې منع کړي شوي عن النجوى د جرګونه ثم يعودون لما نهوا عنه بیا هم دی عود کو واپس شو هغه جرګو ته چې منع شوي وتي ويتناجون بالاسم والعدوان او یو بل سره مشورې کوي د ګناه او د زیاتی ومعصیة الرسول او د نافرمانۍ د پیغمبر واذا جاءوك حيوك او هر کله چې راځي تا ته چې ته ول ایمان تازه کې بما لم يحييك به الله نو دی هغه کارونه کوي چې ایمان یې نه تازه کیږي ويقولون في أنفسهم أو ويدي پزرونو لولا يعذبنا الله بما نقول كم سپکاوي چې موږ د پیغمبر کو موږ ته په عذاب ولې نه ملاويږي حسبهم جهنم زید دی دوزخ دی کافر د دې لپاره يصلونها چې داخل کړي شوتا فبئس المصير چې ناکاره زیدي يا أيها الذين آمنوا اي مؤمنانو إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان هر کله چې تاسو جرګي کوي نو جرګي مکوي د ګناه او د زیاتی ومعصية الرسول او د نافرمانه د پیغمبر وتناجوا بالبر والتقوى خیر دې که تاسو جرګي کوي مشورې کوي د نیکي او د فریضګارۍ واتقوا الله الذي إليه تحشرون ويريګي د هغه ذات نه چې هغه ته به راغونډول شي انما النجوى من الشيطان بشک خوشي جرګې او مشورې د شیطان دي ليخزن الذين آمنوا چې خفه کي مؤمنان وليس بضارهم شيئا اگر چې په دې جرګو دي نقصان نشي رسولي الا باذن الله په حکم د الله سره وعلى الله فليتوكل المؤمنون او خاص فالله دي اعتماد وکي ټول مؤمنان منګه په سوره مجادله کې د مخکنه د اصلاح معاشره په باره کې خبرې شروع کړې وي چې د پیغمبر علیهم الصلاۃ والسلام د صحابه خپلو کې بحث خپلو کې اختلاف او خپلو کې تپوس دا د امت لپاره رحمت دی لکه څنګه چې د علماء خپلو کې اختلاف دا باعث رحمت دی د امت لپاره هغوی به د امت لپاره څه اساني پیدا کوي دلته کې یو مسله دا جوړه شوه مخکې خو موږ د زهار باندې ښه پوره بحث وکړو چې پیغمبر علیهم الصلاة والسلام ته به دا منافقان رانږدې شو چې د هغوی به په زړه یو وه په خوله به یې بله وه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره به یې پټې پټې خبرې کولې دا چې موږ ورته پښتو کې خوس خوس وایو بس هسې به یې ورته غوږ رانږدې کړی او د انسان دا یو نیچر دی او د انسان دا یو فطرت دی چې کله دوه کسه ناست دي او خبرې کوي او دریم کس هلته کې موجود وي هغه دریم کس وایي چې دا دوی زما په باره کې لګیا دي دوی جوړ ما ته صلاح کوي په دې وجه باندې د پیغمبر علیهم الصلاة والسلام حدیث مبارکه دی د طبراني شریف چې کله تاسو درې تنه ناست یې نو تاسو پټې خبرې مه کوئ تر څو پورې چې تاسو څلور شوي نه یې چې دغه یو کس ملګري نه پیدا شوي ځکه چې تا به خپله خبره کوې دی به پته شکي نو د منافقانو به د مسلمانانو د تنګولو دپاره دا کول د مسلمانانو به دا خیال و دوی موږ ته صلاح کوي چې به کم کامل مسلمانانو نو دوی به وایي دوی موږ ته صلاح کوي یا زموږ په سر باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته شکایت کوي او چې کله به دوی هغوی ولیده نو دوی به ښه خبرو له زور ورکړو یو ډېر ښکلی مفسر دی امام ابوبکر جساس رحمه الله په خپله حاشیه باندې یو ښکلې غونته خبره لیکلې ده په احکام القرآن کې هغه وایي یو ورځ د یو ولی الله د تجسس پیدا شو چې په دنیا کې ټول مخلوقات خوشحاله دي خو انسان خفه دی ټول مخلوق خوشحاله دی لیکن انسان خفه دی نه خوشحالي خوشحاله پس دی بل مخلوق ته چې د کم د خپل ضرورت یو کار ملو شي بس هغه بیا د نور سو په باره کې سوچ او فکر نه کوي که زناور د خوراک ورته ملو شي خف آرام پې بیا شخون وي او اړو څه سوچ فکر یې نه
که چرند دی که پرند دی که بل مخلوق دی لیکن دی انسان ته چې څومره ملاویږي دوره دی خفه کیږي دته ګاډي ملوشي بنگله ملوشي ښځه ملوشي اولاد ملوشي او د بیا هم سردي سري دکه شانتې ناستي چې دا ولې هغه ولی الله په دې سوچ کې چې دا ولې دا انسان ولې نه خوشحالي نو وی په دې سوچ کې وی داسې چې کوم دی نو لرې داسې مونږ به وایو نیر طرف ته یا داسې تالاب طرف ته داسې ووتو نو وی هلته کې یو سړی و نه هغه لامبل نو وی چې یو غوپی وواله وی چغې کړ چې اجدو 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 په عربۍ کې وی اجدو ته وی ومې موندو ومې موندو دې ورته ودرېدو چېرې دا سړی څه وموندو وی دوباره بیا غوپه وواله نو وی بیا چغې کړ چې اجدو وی دې ورسته غاړه ته کېناست وی هغه ته یې وی چې تا په دې اوبو کې څه وموندو وی هغه ورته وی چې ما پکې ډېر غټ مقصد وموندو زما د څو ورځو نه دا سوچ چې دا انسان ولې خفه دی دې پسې نه خوشحالي دله الله پاک دومره هر څه ورکړي دې خوشحالېږي نه بل هر مخلوق خوشحاله دی بس ما نن په دې اوبو کې وموندو او مقصدي خبره مې ومونده وی هغه ورته وی چې څه دې پکې ومونده په دې پسې خو زه هم راوتې وی هغه ورته وی چې په ما باندې په دې بدن باندې ناپاکي و خیري و راباندې او چې ما دې اوبو کې اوبه وواله اوبو زما نه خیري واغسته دی پاک صفا کړم زما دا بدن ګرم ګرمي را لګېده نو ما دویمه اوبه وواله د اوبو زما نه ګرمي واغسته او زه بلکل یخ کړم نو ما دا خبره ومونده چې دا دی خوشحاله به دیري چې دی خپل چې کوم دی نو په خپله تکلیف اړي ستا نه تکلیف لري کوي او الله وی څوک چې زما په مخلوق باندې رحم وکړي زه پرې رحم کوم نو دی د زما نه هغه تکلیف واغسته په ځان باندې الله د دین هغه تکلیف لري که بل خو یې دې وغورځم نو دیم خوشحاله پاتې شوې او زم خوشحاله پاتې شو نو زه په دې خبره باندې ورسېدم چې که انسان هم د بل نه تکلیف لري کو نو الله پاک به دې خوشحالېږي چې دې وایي چې یاره زما دا ورور مسلمان په تکلیف کې دې راشه دا تکلیف ترې نه واله نو هغه تکلیف به د هغه نه هم ختم شي او الله به یې د ده نه هم لرېږي خو دا انسان خفه په دی دی چې دې وایي زه دې ورور ته څنګه تکلیف ورسوم یاره دې په خوشحاله دی نن خو ښکلې په سور کې دی او د ځمکه دله ډېر فصل کوي یاره راشه په ده باندې لږې پیسې سیوا ورکړه چې دا ترې نه والم یاره دا پوله وله ووخه چې مسله ورته جوړه کړم یاره دې اوبو ته وله ډبو لګوه چې دا اوبه خو رانه دې چې کوم دی نو نن ونه کي دغه شانتې کور کې پلار سره په جګړه رور سره په جګړه خور سره په جګړه دې بل نه خوشحالي بس الله دې نه خوشحالي دا نور مخلوقات چې دي خپل ځان خفه کي خو بل خوشحالېږي په دې وجه الله پاک وایي زما مخلوق چې ته په ځمکه والا باندې رحم وکړه اسمان والا به په تا رحم وکړي نو چې کله ته په بنده رحم وکړي نو د بنده هغه تکلیف الله لرې کړي د هغه نه تا هم خوشحاله کړي بل هم خوشحاله کړي خو انسان ځکه نه خوشحالېږي چې دی بل نه خوشحالېږي دی همیشه په دې خبره کې لګیایي په دې سوچ کې لګیایي چې بل ته به تکلیف څنګه رسې او د بل دا خوشحالي به څنګه ختمې او په ما دې هم نه خو په ده دې هم نه په دې وجه دې هم خوشحاله نه شي او هغه بل هم خوشحاله نه کړي نو دغه دا به د منافقانو هغه طریقه به دې خبرې له راتلم چې هغوی به وي د مسلمانانو ته به مونږ څنګه تکلیف رسو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره به خوا کې کېناست نو خبرې به ورته کولې مسلمانانو به دا وي دا دې مونږ ته صلاح کوي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام ته زموږ په سر باندې خبرې کوي الله وی حضور الم تر الی الذین نهوا عن النجوى ته هغه کسانو ته ګورې یعنې د منافقانو ته ګورې چې دوی د جرګونه د دې پټو مشورونه دوی منع کړي شوي وو ثم یعودون لما نهوا عنه لیکن دوی ورته راواپس شو دی اکه طریقه گئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کی گینی مسلمانانو ته تکلیف رسی ویتناجون بالاسم والعدوان ومعصیت الرسول او چې خبره کوي نا خبره دی د ګناه کوي دو زیاتی کوي او د پیغمبر د نافرمانی کوي چې پس باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا تکلیف رسی هغه خبره څه ده الله پاک کی تفسیر قرآن بالقرآن کوي واذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله کله چې دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته راشي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولا ایمان تازه کی ژوندی کی ایمان ولا تازه کی نو دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته داسې خبرې کوي چې الله ولا ایمان نه تازه کوي ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول او په زړه کې وایي که دا پیغمبر په حق پیغمبر دی نو زموږ په دې وینا موږ له الله عذاب ولې نه راکړي دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته راشي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي السلام علیکم السلام علیکم سامنے مقصد دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دی بیمار شي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ته چې کوم دین وي راعینا ایش پون کیا نعوذ بالله عائشہ بی بی وی د طبرانی شریف حدیث مبارکه دی و یو یهودی راغی او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ته السلام علیکم
نو عایشه بیبي هغې د پردې نه اخوا د الفاظ واورېدو نو هغې ورته لعنت او خیرې شروع کړي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې اواز واورېدو ورته یې وي یا عایشه تا زیاتې وکړو د یهودي سره تا زیاتې وکړو او ورته وي حضور دا د څه ووایي ده خو یې پته ته دې بیمار شي ته دې داسې شي ته دې داسې شي ته دې داسې شي د دې نه خو د یو لفظ نه خو مقصد دوره دوره معنی ختي او ورته وی ما ورته وی چې وعلیکم د ما ته وی چې ته دې بیمار شي ما وی وعلیکم ما ورته وعلیکم السلام نه دی ویلي ما ورته وعلیکم ته دې هم داسې شي نو د ده دا زما په حق کې نه قبلېږي او زما هغه چې دی هغه الله قبلوي نو دا وله ډېره وه که نه بس ما ورته ووایي نو الله وایي صرف دی دا نه وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دی په ښکاره باندې خو ورته پته ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته که زه بد وامه نو خو د هغه داسې صحابه دي سر رانه کټ کوي نو دی د هغه خپل نیت ښکاره کوي په نیت کې یې یو سی او په خوله باندې بل سی او بیا لا د هغې د پاسه دا وایي چې ويقولون في انفسهم پزړه کې وایي لولا يعذبنا الله بما نقول دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته مونږ کوم الفاظ وایي نعوذ بالله د سپکاوي الله خو مونږ له سزا رانه کړه الله دې مونږ له سزا راکړه دا پیغمبر دی الله مونږ له سزا ولې نه راکوي یعنې د دې رچ وي چې نه زمونږ د دې خبرې اثر په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ولې نه کېږي الله وایي حسبهم جهنم یصلونها ولې کافي نه دی دې لپاره دوزخ چې ورته داخل شي په دنیا کې د ځان لړۍ یخ کی د دنیا د دې لږ ساعت باندې د دې لړۍ یخېږي بس خیر دی ودې وایي که نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم به الله درجات اوچت کړي د دې دپاره کافي دی جهنم فبئس المصیر چې ناکاره ځای دی یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیة الرسول کله چې تاسو مشوره کوئ کله چې تاسو جرګه کوئ کله چې تاسو پټه خبره کوئ نو تاسو ګناه او زیاتې مه کوئ مه د پیغمبر نافرمانی کوئ په داسې خبره باندې یو بل سره مشورې مه کوئ چې په هغې باندې د دین خلاف ورزي راځي بلکې وتناجوا بالبر والتقوا یو بل سره مشورې وکړئ خو لږ تبلیغیانو په شانتې مشورې وکړئ د څه وکړئ د نیکۍ وکړئ او د فرضګارۍ وکړئ وایي د پلانکي تپوس له ځو دا پلانکي مونځ له نه راځي ده ته د مونځ په باره کې څه وایو دی د روزې نه راغلی دی دی څلوېښتۍ نه راغلی دی دی د دې نه راغلی دی د دې نه راغلی دی او دا پلانکي نه ښکاري یاره چې تپوس یې وکړو چې څه مسله خو ورته نه ده نه الله وایي داسې مشورې چې کوئ یو بل سره په دې باندې به تاسو ته ثواب میلاویږي په دې باندې به مینه سیوا کېږي واتقوا الله الذي الیه تحشرون ویریږئ د الله نه چې هغه ته به راجمع کولی شئ نو د هغه الله په خبرو باندې عمل وکړئ انما النجوى من الشیطان بېشکه فضول مشورې دا د شیطان کار دی چې ته یو بل چې کینی او نه پکې د دین څه فایده نه پکې د هغه انسان څه فایده نه پکې د انسانیت فایده او ته خبرې اترې کې نو دا د شیطان کار دی دې ته ټایم ضایع کول وایي لکه چې موږ یې په موبایل باندې ضایع کوو لیحزن الذین آمنوا د پاره د دې چې په دې باندې خفه کي مؤمنان چې یو بل سره کینی او اسې یو بل ته سترګې او روزي پوندې وي چې مسلمانان خفه شي ولیس بدوارهم شیئا الا باذن الله په دې مشورو سره دې تکلیف نشي رسولی چاته هم خو چې الله وغواړي تر څو چې اراده الله نه ده کړې تر هغې پورې دی تکلیف نشي رسولی خو انسان کمزور دی نو د انسان پریشانی پې سیوا کېږي نو الله پاک وایي زما انسان مه پریشانه کوه زه په خپل انسان خفه کېږم وعلى الله فلیتوکل المؤمنون بس خاص په الله د توکل او اعتماد وکړي مؤمنان او د چا دې خبرو ته دې نه ګوري د چا دې مشورو ته دې نه ګوري په الله پاک باندې دې کلک یقین وساتي او چې کله داسې یو وسوسه ذهن ته راځي نو فوراً د الله ذکر کوي الله وی الا بذکر الله تطمئن القلوب الله به له آرام ورکوي او الله پاک به د هغې هغه غلطه اراده او غلطه مشوره هغه د هغې دپاره سبب د سزا جوړوي بسم الله الرحمن الرحیم